د جمعې ورځ څه داسې بعض مصروفیات وي که نه، نو زه هغه کوم چې لکه هغه به دې ټینګ کې کوم، هغه دا به دې ټینګ کې کوم، او بس اچانک چې دی هغه مسله پکې راغله چې کلاس به وي. تا ته خپل رنګ وکړو. او ما ورته رینګ کړی و، ما ورته کړی و رینګ، میسج راغلی و بیا مې ورته رینګ کړی و. زه بس الله دې خیر کړي مړه. آمین آمین آمین. ستاسو دعاګانې د صحیح شو، بس مونږ آنلاین یو. صحیح شو جی، صحیح شو. طبیعت دې څنګه دی؟ طبیعت مې الحمدلله ښه برابر دی، خبرونه پته لګي نه ستاسو ته. صحیح شو، جزاک الله مهرباني. بس مونږ آنلاین یو، ټایم راغی. د کلاس ته خو مونږ په دې خوشاله وو چې ستاسو سره ملاقات وشي. نه ان شاء الله راځو به ان شاء الله. جزاک الله. نور خیر دی؟ ته بس کافي مافي وباسم والله. او بس پر ځان تیار کړه کنه، الله بندا پورا وګت کلاس ته استاد جی وای چې السلام علیکم مقدس الله خبرکم برادرز. هلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر. څنګه دی سلمان؟ جی سر بالکل خیر دی. تاسو خیر سر؟ اوکې ګورو آنلاین راشي ان شاء الله. ها آنلاین راشي. جی آنلاین دي تقریبا زیات آنلاین دي سر. ها الحمدلله. یو لګرته نو واخلې الک فنکشن شو. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء الله. مرګري څنګه دي؟ رحم باد. مرګري څنګه دي؟ مقدس الله خبرکم. مرګري څنګه ټول آنلاین دي؟ اوکې دیټس ګډ الحمدلله. سر السلام علیکم. اعزاز الرحمن مجی. وعلیکم السلام. بل کس نور کوم مرګري دي؟ السلام علیکم سر جی. اوکے رحم بادشاہ مجی. ماشاءاللہ گریٹ. السلام علیکم سر جی. عامر ماشاءاللہ عامر قدیر. اوکے اور احمد. السلام علیکم جی. کریم اللہ خبر. گریٹ ماشاءاللہ. السلام علیکم سر کامران. وعلیکم السلام ماشاءاللہ. نور مرګري. زیاد بن ریاض محمد منیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گریٹ ماشاءاللہ. نور اشتیاق حسین. السلام علیکم. گریٹ. دغه شته دی عبدالحمید شته؟ جی موجود دی مجی. ها جی گریٹ ماشاءاللہ. رحم بادشاہ مجی. رحم بادشاہ گریٹ ماشاءاللہ. جی خیریتونه مرګري ټول خدي؟ الحمدلله ټول خدي جی. شکر الحمدلله. ها دا سکو الله ته مجری ان شاء الله چې نن با چونکه حالات داسې دي چې دغه دا رابطه چې بالمشافه نه وي نو عجیبه غوندې صورتحال وي. نو موږ داسې کوو الحمدلله. تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې د یونیورسټۍ چې کوم ریکوایرمنټ وي د هغې مطابق به موږ ځو چې هغې کې څه کمی را نشي. او یونیورسټي نه علم غواړي نه عقل غواړي نه زبرګي غواړي. هغوی وایي چې کاغذات دې برابر وي. په دې خبره سلمان پوه شوې تاسو؟ جی سر بالکل پوه شو. عبدالحمید دا خبره تاسو اورېده؟ جی بالکل واورېدل او جواب راوړی. هغوی تاسو شیخ الاسلامان یې یا نه موږ سره د دې څه کار نشته. خو چې د میډ ټرم د فاینل ټرم دا معامله برابري ډاکومنټس برابري او ورسره چې کوم دی اساینمنټونه برابري. په دې خبره تاسو پوه شوئ؟ جی بالکل. نو موږ داسې کوو الحمدلله معروضي ته الحمدلله دا دې ستاسو دپاره ما 15 شپږ دا پریزنټیشنز تیار کړي. دا به تاسو ته فایده وکړي. دا به زه په ایمیل درولېږم انشاءالله. خو د دې سره د علوم القرآن او د ایډوانس ریسرچ میتھډالوجي موږ ځان ته اساینمنټس نن جوړو. هغه اساینمنټس موږ ځکه جوړو چې کله مډ ټرم یا فاینل ټرم وي نو د یونیورسټۍ دا ریکوایرمنټ دی چې دا به تاسو اپلوډ کوئ. د قرطبي په ویب سایټ باندې سټوډنټس پورټل دی چې په هغې کې فیکلټي ممبر خپل لیکچر اپلوډ کوي او سټوډنټان ډاونلوډ کوي. یا سټوډنټان خپل اساینمنټس او پیپر یې اپلوډ کوي او ټیچران یې ډاونلوډ کوي د مارکس ورکولو دپاره چې مخکې په هغې باندې مارکینګ وکړي او ایګزام سیکشن ته یې ولیکي او د پي ایچ ډي او د ایل فل کوارډینیټر سره رابطه وساتي. په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ؟ جی بالکل. نو دې ته انتهایي متوجه اوسېږئ. موږ داسې کار کوو چې نن ډېر کار وکړو انشاءالله. کوشش کوو چې ښه کار وکړو د هغې مطابق د مډ ټرم د ایګزام او د فاینل ټرم د ایګزام
باره کې مونږ ځان مکمل کلیر کو او څه قسمه بې یقیني وي یا څه قسمه تردد وي چې هغه زموږ د ذهنونو نه لرې شي. په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ؟ جی بالکل. ښه یس سر پوه شو. ښه نو ان شاء الله تاسو قلم پنسل راواخلئ. زه درته سوالونه وایم چې دغه سوال اساینمنټس مونږ جوړ کړو چې د مډ ټرم د فاینل ټرم دپاره آیا کوم ممکنه اساینمنټس کیدای شي که دغه اساینمنټس نه بیا وروسته په هغې باندې به مونږ نمبر ورکوو 30 نمبر د اساینمنټ 20 نمبر او اخر کې د 50 نمبر پیپر. که دغه پیپرو دپاره تاسو یونیورسټي ته راغواړئ چې تاسو په یونیورسټي کې دا پیپر ورکوئ یا هغه به که ممکنه نه وي د رش جوړېدو په وجه باندې ځکه چې 14 ډپارټمنټس دي نو زیات امکان دا دی چې تاسو به دغه پیپر بیا اپلوډ کوئ. سټوډنټس پورټل ورته وایي په د قرطبي یونیورسټي په ویب سایټ باندې سټوډنټ پورټل د هغې به تاسو له خپل پاسورډ به درکړی ستاسو آی ډي نمبر عموما د هغې یوزر دغه وي د قرطبي یوزر نیم وي او اکثر ستاسو چې کوم آی ډي نمبر وي هغه د هغې پاسورډ وي. نو تاسو هغه چېرته چیک کړی دی وزټ کړی هم دی؟ جی جی هغه مونږ کړی دی. جی کتلی مو دی. بالکل کړی دی. ښه ټیک شو. نو زیاتره ممکنه دا ده چې ستاسو اساینمنټس یا پیپر تاسو به په هغې باندې اپلوډ کوئ. نو دا نن چې موږ کوم کارګزاري کوو نو زر موږ دې دپاره سوالونه جوړو ځان ته لپاره ممکنه او مجوزه سوالونه چې کوم دي هغه ځان ته فریم کوو او هغې ته به اساینمنټونو نمبر ورکوو. نو چې د یونیورسټي بیا کله ریکوایرمنټ چې تاسو اساینمنټونه جمع کوئ اپلوډ یې کوئ نو چې په هغه وخت کې تاسو ته څه قسمه پریشاني نه وي او ذهني طور بلکې تاسو مخکې په ایډوانس کې د هغې دپاره کار کړی وي تیاری مو کړی وي او ډېر په سهولت او په راحت سره هغه بیا اپلوډ کوئ. یا که چېرته پیپرو په یونیورسټي کې راتللو د سیکشنو په شکل کې د یونیورسټي چې کوم ریکوایرمنټ چې تاسو هغې ته بیا ذهني طور تیار یئ. ټیک شو جی؟ جی بالکل. جی یس سر بالکل ٹھیک. تاسو سره اوس کاغذ پنسل شته؟ ان شاء الله زه د سوالونه وایم د دې سوالونو ته جوړول شروع کوي. دې ته نوم ورکړئ اول اساینمنټ نمبر 1. اساینمنټ نمبر 1 کې ولیکئ تاسو کوېسچن نمبر 1. تاسو ذهني طور تیار یې؟ جی جی تاسو کاغذ او پنسل د سره په لاس کې دي؟ بالکل سر. جی جی اساینمنٹ نمبر 1 کوېسچن نمبر 1. ټیک شو. دا اساینمنټ نمبر 1 دی او په اساینمنټ نمبر 1 کې تاسو ولیکئ کوېسچن نمبر 1. تحقیق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور مفہوم کے بارے میں تحقیق کی تعریف اور مفہوم کے بارے میں مختلف اہل علم اور دانشوروں کے خیالات قلم بند کیجیے. ٹک شو سلمان جی؟ ٹک شو جی جی بالکل عبدالحمید صاحب ٹک شو؟ جی جی بالکل. ہاں ټول مرګري کلیر دي؟ آو جی آو ٹھیک شو. فضا الحمدللہ. ہاں ٹک شو. دویم نمبر کوېسچن. تحقیق کے مقاصد کیا ہے؟ مفصل بحث کیجئے. تحقیق کے مقاصد کیا ہے؟ کوېسچن نمبر 2 سوال نمبر 2. تحقیق کے مقاصد کیا ہے؟ مفصل طور پر یہ قلم بند کیجئے. اچھا وشو سر جی. وشو؟ آو جی. آو جی. کوېسچن نمبر 3 سوال نمبر 3. مندرجہ ذیل پر تفصیلی بحث کیجئے. نمبر 1 خالص تحقیق.
خالص نمبر 2 تحقیق اطلاقی تحقیق. خالص تحقیق سره پیور ریسرچ یا بیسک ریسرچ عمومي کوي انګریزي کې، او اطلاقی تحقیق سره ویل کوي اپلایډ ریسرچ. اخلاقی تحقیق اطلاقی مطلب چې اطلاق. اطلاق کیږي یعنی عملی اطلاقی اطلاقی جی تفسیر. ٹھیک شو ٹھیک شو جی. دا درې کوېسچنې کایندلی ما ته تاسو کې یو کس ریپیټ کړئ. جی اسائنمنٹ نمبر 1. کوشچن نمبر 1 تحقیق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور مفہوم کے بارے میں مختلف اہل علم کے اور دانشوروں کے خیالات قلم بند کیجیے. ٹھیک. کوشچن نمبر 2 تحقیق کے مقاصد کیا ہے مفصل بحث کیجیے. ٹھیک. کوشچن نمبر 3 مندرجہ ذیل پر تفصیلی بحث کیجیے. خالص تحقیق فیور ریسرچ اور اطلاع کی تحقیق. اپلائڈ ریسرچ. اپلائڈ ریسرچ ٹھیک ہے. اطلاق ٹھیک شو. دا تاسو شو اسائنمنٹ نمبر 1 شو. ٹھیک شو. جی اوکے ٹھیک شو جی. اوس راځي اسائنمنٹ نمبر 2 تا. 2 اسائنمنٹ نمبر 2 اسائنمنٹ نمبر 2 کی کوشچن نمبر 1. اسائنمنٹ نمبر 2 کی کوشچن نمبر 1 جی. مندرجہ ذیل تحقیق کے مندرجہ ذیل احکام پر تحقیق کے مندرجہ ذیل اقسام پر تفصیلی بحث کیجیے. نمبر 1 تاریخی تحقیق ہسٹوریکل ریسرچ. نمبر 2 بیانیہ تحقیق یا ڈسکرپٹیو ریسرچ. انگریزی کے جو الفاظ نہیں لکھ سکتے لکھیے پھر وہ کیجیے تصحیح کیجیے ورنہ ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نمبر 1 تاریخی تحقیق ہسٹوریکل ریسرچ. نمبر 2 بیانیہ تحقیق ڈسکرپٹیو ریسرچ. نمبر 3 تجرباتی تحقیق ایکسپیریمنٹل ریسرچ. نمبر 4 موضوعاتی تحقیق سبجیکٹیو ریسرچ. آپ میں سے کوئی ایک بندہ اسائنمنٹ نمبر 2 کا کوشچن نمبر 1 مجھے پلیز بتائیں. اسائنمنٹ نمبر 2 پہلا سوال تحقیق کے مندرجہ ذیل اقسام پر تفصیلی بحث کیجیے. نمبر 1 تاریخی تحقیق ہسٹوریکل ریسرچ. نمبر 2 بیانیہ تحقیق ڈسکرپٹیو ریسرچ. نمبر 3 تجرباتی تحقیق ایکسپیریمنٹ ریسرچ. نمبر 4 موضوعاتی تحقیق سبجیکٹیو ریسرچ. اوکے ابھی کوشچن نمبر 2 اچھا اگر درمیان میں یہاں آٹومیٹکلی رابطہ کٹ جاتا ہے سسٹم میں تو اگر کٹ گیا تو پریشان نہ ہو سسٹم والے آ جائیں گے تو دوبارہ جوڑ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہم نے ایڈوانس ریسرچ میتھڈالوجی کی بھی اسائنمنٹ آج وہ کرنے ہیں انشاءاللہ کلیئر کرنے ہیں اور علوم القرآن کی بھی کلیئر کرنے ہیں تو آپ کو ذہنی طور پر راحت اور آسودگی ہو اور آپ پریشان اور مضطرب نہ ہو. اگر درمیان میں کوئی رابطہ کٹ جائے 40 منٹ بعد سسٹم بلاک ہو جاتا ہے تو پریشانی ہونا 5-10 منٹ بعد پھر سلسلہ جوڑ گے انشاءاللہ. صحیح ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2 تحقیقی کام کے آغاز کے لیے کوشچن ہے تحقیقی کام کے آغاز کے لیے موضوع کا انتخاب کے ساتھ بریکٹ میں لکھیے سلیکشن آف ٹاپک.
مہم امور میں سے ہے. تحقیقی کام کے آغاز کے لیے تحقیقی موضوع کا انتخاب یعنی سلیکشن آف ٹاپک مہم امور میں سے ہے. موضوع کے انتخاب کے لیے کون سی ضروری باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ مفصل بحث کیجیے. کون سی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے یا کون سے اصول یا کون سے امور کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ جی یہ یاد رکھیں کہ یہ دوسرا کوشچن ابھی جو میں نے بتایا سلیکشن آف ٹاپک، یہ ہر ایک کو ازبر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ واسطہ اسی سوال سے پڑے گا. کیا لکھا آپ لوگوں نے؟ تحقیقی کام کے آغاز کے لیے موضوع کا انتخاب سلیکشن آف ٹاپک مہم امور میں سے ہے. موضوع کے انتخاب کے لیے کون سی اصول اور امور کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک، ماشاءاللہ. کتنے کوشچن ہو گئے اس میں اسائنمنٹ نمبر 2 میں؟ 3 کوشچن ہو گئے. 3 کوشچن ہو گئے؟ ہاں 2 ہو گئے جی. 2 کوشچن 2 ہو گئے جی. ہاں کوشچن 2 ہو گئے. ٹھیک ہے. آرام سے. کوشچن نمبر 3. ریسرچ پروپوزل بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ریسرچ پروپوزل یعنی سائناپسس بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال نمبر 2 جہاں پہ ختم ہوا تھا، سر جی نے بتایا تھا کہ یہ بہت اہم سوال ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے، ہر وقت اس سے واسطہ پڑے گا. تو اس کے بعد میں لائن میں گڑبڑ آ گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر سر دوبارہ شروع کر دیں تو مہربانی ہوگی. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ جو میں نے کہہ دیا کہ یہ اسائنمنٹ نمبر 2 میں جو دوسرا سوال ہے وہ ہے کہ تحقیقی کام کے آغاز کے لیے موضوع کا انتخاب اہم امور میں سے ہے. ایک موضوع کی انتخاب یعنی سلیکشن آف ٹاپک کے لیے کن اہم باتوں کو یا کن اہم امور کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ تفصیلی بحث کیجیے. کوشچن نمبر 3. کوشچن نمبر 3. ریسرچ پروپوزل یعنی سائناپسس بنانے کا طریقہ کار تفصیل سے لکھیے، نیز ان کے اجزاء پر تفصیلی بحث کیجیے. لکھ لیا جی. ریسرچ پروپوزل یعنی سائناپسس میں کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں؟ ان تمام پر ایک مفصل بحث کیجیے. اچھا اسائنمنٹ نمبر 3 2 اسائنمنٹ ہو گئے جی.
اسائنمنٹ نمبر 3 کوشچن نمبر 1. اسائنمنٹ نمبر 3. جی. ایک معیاری تحقیق کی خصوصیات کیا ہیں؟ ایک معیاری تحقیق کی خصوصیات کیا ہے؟ مفصل بحث کیجئے. ایک معیاری تحقیق کی خصوصیات کیا ہے؟ مفصل بحث کیجئے. انگریزی میں اگر کوئی لکھنا چاہے what are the salient features of a standard research work. What are the salient features of a standard research work. سر ایک دفعہ دوبارہ دہرائیے. ایک معیاری تحقیق کی خصوصیات کیا ہیں؟ مفصل تحریر کیجئے. انگریزی میں what are the salient features of a standard research work. Question number 2. ایک کوشچن نمبر 2. ایک محقق اسکالر کے لیے کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے؟ اس کی اخلاقی خصوصیات، اس کی علمی خصوصیات، اس کی ذہنی خصوصیات وغیرہ وغیرہ. ایک محقق کے لیے، اسکالر کے لیے کن خصوصیات کا حامل شخصیت ہونا چاہیے؟ مفصل تحریر کیجیے. کوشچن نمبر 3. تحقیق کرنے والے اسکالر کے لیے کن شرائط پر پورا اترنا لازمی ہے؟ تفصیل سے روشنی ڈالیے. تحقیق کرنے والے اسکالر کے لیے، محقق کے لیے کن شرائط پر پورا اترنا لازمی ہے؟ تفصیل سے روشنی ڈالیے. یعنی قوت استدلال، جدت، حافظہ، چستی، صحت، کاوش اور مشقت و تعب کو برداشت کرنا، اخلاقی رجحانات، تندرستی، تحقیق کے لیے شوق، سرگرمی اور لگن، طبعی مناسبت. یہ ساری چیزیں جو شرائط ہیں ان کو انشاءاللہ کر لیجئے. سر جی اس سے پہلے سوال میں، دوسرے نمبر سوال میں محقق کے لیے کن اوصاف کا یا کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، ان دو دوسرے اور تیسرے سوال میں فرق، یعنی فرق سمجھ میں نہیں آیا. یہ پہلے کے لیے ذہنی، اخلاقی، روحانی وغیرہ یہ خصوصیات ہے، اور یہ شرائط ہے. شرائط یہ ہے وہ پہلے والے جو ہے نا وہ علمی ہے، علمی، عقلی، استدلالی اور روحانی ہے. اور شرائط یہ ہے نا یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہے، جیسی قوت استدلال، کسی چیز کو پک کرنا، اس سے نتائج کرنا، پھر اس کی حافظہ، پھر اس کی چستی، پھر اس کی قوت اور لگن وغیرہ، یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو تحقیق کی کتابوں میں چونکہ اس کو الگ الگ لکھا گیا ہے، لہٰذا بھی ہم اس کو الگ الگ شمار کریں گے. ٹھیک ہے، کتابوں میں موجود ہے. اچھا، یہ اسائنمنٹ نمبر 3 کے کوشچن کوئی ایک بندہ ریپیٹ کرے پلیز. آپ سلمان ریپیٹ کریں. ایک سوال نمبر 1. ایک معیاری تحقیق کی خصوصیات کیا ہیں؟ مفصل تحریر کیجیے. سوال نمبر 2. ایک محقق کے لیے کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے؟ سوال نمبر 3. تحقیق کرنے والے اسکالر کے لیے کن شرائط پر پورا اترنا لازمی ہے؟
اچھا یہ نگران مقالہ کے لیے محقق جو نگران مقالہ ہوتا ہے استاد کے لیے کن اوصاف کا ہونا لازمی ہے؟ اور کوشچن 4th یا 5th، نگران مقالہ کے لیے کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے؟ زیر قلم کیجئے سر یہ کوشچن نمبر 4 ہوگا پھر کوشچن نمبر 4 ہے یا 5 ہے؟ ابھی محقق کی بات تو ہوگی اسکالر کی، ایم فل جی اسکالر کے لیے 4 نمبر ابھی نگران مقالہ 4 نمبر کوشچن، یہ 4 نمبر کوشچن. تو نگران مقالہ کے لیے کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے؟ تفصیلی بحث کیے. انہیں وہ خیانت نہ کرے، یہ ٹرخائی نہیں، مشقت میں نہ ڈالے، وہ اسکالر کی اوقات کی حفاظت کرے، اس کی پیسوں کی حفاظت کرے، اس کی ذہنی اور جسمانی کوفت اور اذیت سے بچائے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. اور پروگریس رپورٹ کرے، طبعی اور ذہنی مطابقت دونوں کے اندر ہو تاکہ استفادے کی صورت بہتر سے بہتر پیدا کی جا سکے، لہٰذا وغیرہ. یہ نگران مقالہ کے اوصاف ہونے. تو نگران مقالہ محقق کی بھی اوصاف ہو گئے. یہ 4th، اس میں نگران مقالہ کے جو سپروائزر ہوتا ہے، سپروائزر نگران مقالہ کے لیے بریکٹ میں لکھے سپروائزر کے کیا اخلاق اور اس کی جو لیے کن اوصاف پہ متصف ہونا چاہیے تفصیل سے لکھے. ٹھیک ہے جی، یہ لکھ لیا؟ جی ہاں یس سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسائنمنٹ نمبر 4 اسائنمنٹ ہو گیا جی 3 ہو گیا. اسائنمنٹ نمبر 4 تحقیقی عمل یعنی ریسرچ ورک کے مراحل بیان کیجئے. تحقیقی عمل کے مراحل پر تفصیلی نوٹ لکھیے. تحقیقی عمل یعنی ریسرچ پروسیس یا ریسرچ میتھڈالوجی یا ریسرچ ڈیزائن، اس کے مختلف مراحل پر تفصیلی نوٹ لکھیے. جز نمبر 1، اس میں لکھے جز نمبر 1 یا الف، موضوع کا انتخاب، جز نمبر 2 عبدالحمید بھائی آواز نہ راځي. چاته نور دي دا حالت کې هغه هم به کو درمیان کې آواز کټم نه راځي، موضوع په انتخاب نه بعد آواز پورے بند شوی دی.
لږ صبر وکړئ جی خیر دی هغې میوټ کړی دی په خپله باندې اوس دوباره به انمیوټ زه بس تحقیق عمل کې مراحل په تفصیل نوٹ لیکي ځکه نه به شروع کړای ته سیار سره ته ما درخواست چې به دا کوم ټول اسایمنټ لیکلي دي په ترتیب دي خستول کی او ګروپ کې به شیر کی بعض ملګرو به لیکل نه دي کړی دي صحیح دی صحیح دی ان شاء الله سرجری به زمونږ आवाज اوري ښه هغې مایک صرف آف دی باقي انلاین دي عبدالحمید بھائی موضوع کا انتخاب جز الف مالی کرے دے او جز با بیا کنیکشن کٹ شوی دی او مونږ هم نه دي لیکلی اشتیاق صاحب دا مراد احمد مولانا ماته غوسه دی وستا دا موبایل صحیح کار نه کوي زه هم دالته نه شیروان دا غوسه شو هغې ته وایي غوسه کېږه ما تسلي وکړه ورته وایه مراد مودي صاحب گزاره کوه ورسره عبدالحمید بھائی جی جی منګه आवाज الته کې زی سر اوري आवाज زمونږه صرف تاغي مایک میوټ ته باقي چې کم دین او انلاین دی غي ته आवाज زی زمونږه کمای کې دغه لګولي هغه هند فری لګولي وغیرہ نو ته زمونږه आवाज زیل او په کار نه خبره په کار نه دی الکانو ته په کار ده چې ټول خاموش شي مونږ هم په کار ده چې خاموش شو او ملګری لږ ذکر وکړي ماشاءالله بس نن خو بهترین ذکر چې کوم دی درود دی چې درود شریف ټول وایي اللهم صل علی سلمان بھائی دا هر چاته چې کوم کار حواله شوی دی کنه کوم مطلوب دی لکه ماته مقدمه ترجمه دا کله مطلوب دا اوس چې سره خبره کوو کنه بیا وای بیا ان شاء الله دا کو صحیح ده صحیح بل د سیار سره ما درس کولو کنه چې د په علوم القرآن باندې چا ونه اسایمنټ لیکل کړی وي او غیره او دا خو دای دوباره نور سوالات ورکړل هغه به څه کوي نو دا خبره بروسته کوو ته خیر د سجو په الحل وره اخره کې ان شاء الله ګروپ کې خبره کوو صحیح ده صحیح شو हेलो सलमान यस सर सलमान जी जी सर आवाज आ रही है अभी ओके ओके जाओ تاسو आवाज ما تراته خو زمانه درته ها जी जी सर सिस्टम पे इशू है تاسو इशू هذا असाइनमेंट नंबर 4 تراځي ان شاء الله دا اخیری سوال مو څه لیکلی ان شاء الله درته بیان کړئ تحقیقی عمل کې مراحل سر دې کې جزء شو ها یو څه وای سلمان تاسو وای جی سر تحقیقی عمل کے مراحل پر تفصیلی نوٹ لکھیے پہلا جز موضوع کا انتخاب اچھا پہلا جز موضوع کا انتخاب لکھ رہے ہو جی ہاں نمبر 2 مواد کی فراہمی یس سر مواد کی فراہمی ٹھیک ہے اوکے کائنڈلی ٹیک آن لائن سر ما سر لگ آن لائن ویسے تھینک یو ہاں نمبر 2 ہاں پلیز ریپیٹ کیسے مولیکل نمبر 2 مواد کی فراہمی نمبر 2 مواد کی فراہمی اچھا ٹھیک ہے کوشچن نمبر دا اسائنمنٹ نمبر 4 ہو یس سر اسائنمنٹ نمبر 4 کی کوشچن نمبر 1 ہاں کوشچن نمبر 2
مواد کی اقسام کون کون سے ہے تفصیلی بحث کیجئے. مواد کی اقسام کون سے ہے تفصیلی بحث کیجئے. نیز مواد کی درجہ بندی کس طریقے سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی صحیح. مآخذ کوشچن نمبر 3 مآخذ و مصادر کی جمع و ترتیب کا طریقہ کار مفصل طور پر تحریر کیجیے. مآخذ و مصادر کی جمع کا طریقہ کار مفصل طور پر تحریر کیجیے. مآخذ و مراجع کی اولی کے بنیادی مصادر. نمبر 1 بنیادی مصادر. نمبر 2 ثانوی مصادر. نمبر 3 ریکارڈز اور آثار. بریکٹ کی اولی کے آرکائیوز. اس کو آرکائیوز بھی کہتے ہیں. یہ پرانے جو سرکاری نوٹیفیکیشنز وغیرہ ہوتے ہیں 60 سال 70 سال کے 100 سال کے پرانے. برٹش انڈین لائبریری ہے برطانیہ میں, وہاں پورے یہ جہاں کالونیز ہے ان کے سارا مواد موجود ہے. ہمارے ہاں یہاں اسلامی کالج میں مخطوط وغیرہ ہے. سرکاری ریکارڈز نمبر 3 نمبر 4 سرکاری ریکارڈز. نمبر 5 ذاتی ریکارڈز. اگر آپ کی ڈائریہ ہے, خود نوشت سوانح عمریہ وغیرہ ہے, اس پر بحث کریں گے. اس وقت صرف سوال لکھتے ہیں. صرف زبانی روایات سینہ بسینہ. آپ لوگوں نے انٹرویو کیے ہیں بزرگوں کے, یا بزرگوں کے اقوال سنے ہیں, یا آپ بیتیاں سنی ہیں, یا سینہ بسینہ جو روایت چلے آ رہے ہیں. کسی عالم کے ساتھ بیٹھے, پرانے کسی عالم بزرگ کے ساتھ بیٹھے اور اس کی تفصیل سنی, اس نے اسے بحث کیا, اس نے اس سے بحث کیا کہ میں نے اس کو ایسے کرتے دیکھا, ایسے کرتے دیکھا. جیسے مولانا ذکر رحمۃ اللہ کے ماضی کی یاد ایام, فانی زندگی کے چند ایام, یہ مولانا حسن جان صاحب کی ہے, ابیتی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کی ہے. یہ چند میں نے ویسے بتا دیے اس طریقے سے. یا یادگار غالب ہو گیا, مولانا الطاف حسین خالی کی ہو گئی, مرزا مظہر جانان کی. اس طریقے سے زبانی روایت اور ریکارڈز موجود ہے ابھی تک. خط تصویری ریکارڈز, پکٹوریل ریکارڈز. مطبوعہ مواد, یہ طبع شدہ مواد, کتابوں کی شکل میں, رسالوں کی شکل میں, میگزینز کی شکل میں. میکان کی ریکارڈ, جامعات کے اندر جو مطبوعہ مواد ہوتا ہے وہی, نصابی کتب, معاہدات, اس طریقے سے رپورٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں. خطی مواد جس کو مخطوط کہتے ہیں, مخطوطات, مینسکرپٹس, کسی بھی زبان کے ہوں, جیسے اسلامیات کے پڑھے ہوئے ہیں, یا ہمارے سینئر پروفیسر صاحبان کے ساتھ بھی ہے. اللہ بخش ایک لائبریری ہے میں لدھیانہ میں, اس میں تقریباً 700-800 سال کے پرانی, یہ دنیا کی پرانی لائبریریوں میں ہے. وہاں پر بہت سارا مواد ہے. اسلامیہ کالج میں ہمارے ہاں 700-800 سال کے امام سیوطی کے, ملا علی قاری کے, اس طریقے سے ان بزرگوں کے مواد موجود ہے جس پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دی جاتی ہیں. دستاویزات ہو گئے, فہرست کیٹلاگز ہو گئے, کرونیکلز ہو گئی, قصے کہانیاں ہو گئی, یادداشت میمائرز ہو گئے, یا آٹو بایوگرافیز ہو گئے جس کو کہتے ہیں.
تو یہ مصادر اور مراجع کی جو درجہ بندی ہے اور اس کی تدوین ہے، اس کے متعلق اس میں یہ مواد شامل ہوں گے. اس پر لیکچر بعد میں ہوگا انشاءاللہ. فی الحال کوئسچن کی شکل میں یہ تھا کوئسچن نمبر 2. یقین کیا تھا 3 نمبر سر. 3 نمبر. اسائنمنٹ نمبر کون سی تھی؟ 4. 4. تنقید سے کیا مراد ہے؟ تنقید سے کیا مراد ہے؟ تحقیق اور تنقید میں کیا فرق ہے؟ تفصیلی بحث کیجیے. تحقیق اور تنقید میں کیا فرق ہے؟ تحقیق اور تنقید میں کیا فرق ہے؟ تنقید سے کیا مراد ہے؟ یعنی تنقید سے کیا مراد ہے، پھر تنقید اور تحقیق میں کیا فرق ہے، مفصل بحث کیجیے. جی اسائنمنٹ نمبر 4 تحت تاحل دی. آپ اسائنمنٹ نمبر 4 کے کوئسچن نمبر 4 دیں، کوئسچن نمبر 3 جی کوئسچن نمبر 4 جی کوئسچن نمبر 4. ٹھیک ہے جی. کوئسچن نمبر 5. بالمشافہ گفتگو یعنی انٹرویو سے کیا مراد ہے، اور انٹرویو کی مواد کی فراہمی میں انٹرویو کی فوائد کیا ہے، بیان کیجیے. بالمشافہ گفتگو ریپیٹ کیجیے. سنگے جی. بالمشافہ گفتگو انٹرویو سے کیا مراد ہے، اور انٹرویو کے مواد کی فراہمی میں یا مواد کی جمع میں، ڈیٹا کلیکشن میں مواد انٹرویو کی فوائد کیا ہے. آخری سوال مقالے کے مختلف اجزاء جو اب تیسیس لکھتے ہیں ایم فل یا پی ایچ ڈی کے، مقالے کے مختلف اجزاء اور ان کی تشکیل کا طریقہ کار بیان کیجیے. مقالہ جب فائنل آپ آخری مقالہ لکھتے ہیں، مقالے کی مختلف اجزاء اور ان کی تشکیل کے طریقہ کار کیا ہے، مفصل بیان کیجیے. جی دا سوال نمبر 5 ریپیٹ کیا لگ مفہوم نہیں. مقالہ یعنی تیسس، ڈسرٹیشن بھی اس کو کہتے ہیں. سوال دغه نمخ کې قبل چې کوم سوال دي بالمشافه گفتگو انٹرویوز کی فوائد کیا ہے اور مواد کی فراہمی یعنی ڈاٹا کلیکشن میں اس کی کیا اہمیت ہے، تفصیلاً بیان کیجیے. د بعض علماء کرامو نه تپوس کول وی، مدارس ته تل وی، یا موضوع د چا د زراعت مطابق وي، د چا د مزاربه متعلق وي، څوک به بینک ته ځي، څوک به په تکافل باندې کار کوي، څوک به په مینسکرپټس باندې کار کوي، مختلفې څیزونه کې دي شي، څوک په سوشل میډیا باندې کار کوي، دا ایکسپرټ سره ملایوي، څوک چې کوم دینو د جرایم کریمینالوجي سره متعلق وي، یعنی عام په خلکو کې د عدم برداشت وجوهات او د جرایمو کې د ذاتی وجه سره په دې سلسله کې به بعضې خلکو سره ملایوي کېدای شي داسې ټاپک شي، نو دې باره کې چې دې ته انټرویوز کېږي نو د هغې طریقه کار وغیره.
بالمشافہ گفتگو یعنی انٹرویو کے فوائد اور انٹرویو کے مواد کے فراہمی میں انٹرویو کا کردار کیسے دیجیے. ہاں ٹھیک شو دا وہ سمجھی ډیر همداسې واضح نه لیکي وایي چې څه شی کوم یو دا بالمشافهه گفتگو انٹرویو متعلق سے کوم بس داتے بالمشافهه گفتگو ته ختم کا. انٹرویو کی فوائد کیا ہے جی اور مواد کی فراہمی یعنی ڈیٹا کلیکشن میں مواد کی فراہمی ڈیٹا کلیکشن میں انٹرویو کی اہمیت کیا ہے تفصیلاً بحث کریں. سر کړه دې متعلق څه کتابونه وي نغه تاسو پیش کولی شئ. ہاں دا کتاب نوٹ کړئ. دا اهم سوال دی ډیر غیر معمولی اهم سوال دی. دا تاسو څه کوي څه خبر وکړه لطیف اللہ پرام 400 لطیف اللہ دورہ اردو میں اصول تحقیق سارے سن لیں. اردو میں اصول تحقیق جلد اول اور جلد دوم جی مرتبہ ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش جی اور پبلشر ہے مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد. جی جی ٹھیک ہے جی جی اردو میں اصول تحقیق جی جلد اول اور جلد دوم جی مرتبہ ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش جی اور طباعت کرنے کون کی ادارہ مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد. جی جی یہ اتنی غیر معمولی اور خوبصورت کتاب ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی. اور یہ ساری زندگی جس نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کا ارادہ کیا ہوا ہے یا نہیں بھی کیا ہوا ہے وہ ان دو کتابوں سے مستغل نہیں ہو سکتی. اس کے اندر غیر معمولی اعلیٰ لوگوں کے اعلیٰ اذہان کے مقالات ہیں 20-20 صفحات کے جو آپ لوگوں کو ذوق مطالعہ شوق مطالعہ اور اپنی حد بندی تحدید اپنے مقالوں کی اور اپنی گفتگو کی اور اپنی تحریر و تقریر کی اس میں غیر معمولی مدد دے گی. یہ دونوں کتابیں یہ اتنی زبردست ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر حمید عباسی ہے ڈاکٹر گیانی سنگھ ہے یا نام اس کی ہے ایک سکھ ہے اس کی ایک کتاب ہے. اس طریقے سے اصول تحقیق قاضی سید اللہ سے وہ ہے والے جو ڈی تھے پشاور یونیورسٹی کے اس کی کتاب ہے. اس پر اصول تحقیق سے متعلق آپ 2-3-4 کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ لے لیں. 2-3-4 کتابیں نہیں کہ بلکہ 10 یوں ہیں 20-20 کتابیں ہیں. لیکن یہ جو میں نے بتایا اردو میں اصول تحقیق اس سے زیادہ خوبصورت کتاب ابھی تک میں نے نہیں دیکھی. جی جی یہ اتنی جامع ہے اس کی زبان میں اتنی ندرت ہے اتنی سلاست اور روانگی ہے کہ جب آپ انشاءاللہ اپنا مقالہ بھی لکھ لیں گے تو طرز تحریر کیا ہوگی بیان کیا ہوگی زبان محاورہ کیا ہوگا. یہ کتاب آپ لوگوں کو غیر معمولی انشاءاللہ فائدہ دے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جی جزاک اللہ. اچھا آپ کو اسائنمنٹ 1 اسائنمنٹ 2 اسائنمنٹ 3 اسائنمنٹ 4 کلیئر ہو گیا. جی جی اچھا مڈ ٹرم ایگزام جب ہمارا ہوگا فائنل ٹرم ایگزام ہمارا جب ہوگا ابھی اس کام کو آپ لوگوں نے ایم ایس ورڈ میں اپنے ساتھ تو 2-3-4 صفحات تک جتنا کر سکتے ہیں کم نہ ہو. کوئی 2 صفحات بھی کر سکتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر 3 صفحات ہو گئے اس کے نمبر تھوڑی زیادہ ہوں گے. اگر کسی کے 4-5 صفحات ہو اس کے نمبر اس کے بھی زیادہ ہوں گے. کسی نے اس میں ایڈیٹنگ اور کمپوزنگ خوبصورت ہوگی ٹائٹل پیج لگایا ہوگا اس کے نمبر اور بھی زیادہ ہوں گے. یعنی اس میں آپ اپنی صلاحیت دکھائے ایم ایس ورڈ میں اس کو ٹائپ کرے. سن رہی ہیں آپ لوگ میری بات؟ جی جی سن رہے. اور یہ سارے جو میں نے بتایا تھا پچھلا بھی میں نے علوم القرآن کا کام دیا تھا وہ ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچا. لہٰذا اس کو کر کے اس کو 2-3-4-5 دن میں میرے پاس پہنچنا میری ای میل میں پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جب بھی آپ سے کہا جائے گا کہ پیپر ہوگا آن لائن پیپر ہوگا زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ لوگوں کا پیپر آن لائن پیپر ہوگا. اگر آن لائن نہ ہوا اور انشاءاللہ حالات بہتر ہو گئے اور آپ کو گروپس کی شکل میں یہی یونیورسٹی میں آ کے اپنے کوسچن پیپر اٹمپٹ کرنے پڑے تو دونوں صورتوں میں چیز آپ کے سامنے واضح ہو گئی. اس اسائنمنٹ 1 اسائنمنٹ 2 اسائنمنٹ 3 اسائنمنٹ 4 میں جو تقریباً 14-15 کوسچنز میں نے آپ کو ڈکٹیٹ کرائے اسی کو آپ اس کی کمپوز کیجئے. اسی میں سے انشاءاللہ سوال آئیں گے.
یہ بات آپ لوگوں کو واضح ہو گئی؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے جی سر تو جی جی سر ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ابھی مڈ ٹرم ایگزام ہوگا تو اس کے لیے یہ جو چاروں اسائنمنٹ کے سب سوالات ہیں سب دیکھنے پڑیں گے، یعنی سب میں سے امتحان آ سکتا ہے یا صرف یہ اسائنمنٹ نمبر 1 ہے اسی میں سے سوال آئے گا مڈ ٹرم ایگزام میں ابھی جو ہونے والا ہوگا؟ اس میں یہ ترتیب کو انشاءاللہ رکھا جائے گا، جیسے اسائنمنٹ نمبر 1 ہے، اسائنمنٹ نمبر 2 وغیرہ ہو گیا، یہ تو اسائنمنٹ ہو گئے، ہر اسائنمنٹ کے اندر میں نے 3-4 سوال ڈال دیے، تو ایسے آپ کی مڈ ٹرم کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ رب العزت سے کہ اس سے فائنل ٹرم کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کوسچن جو فریم کرنا ہوگا، اس کے پیپر جو بنانا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ پھر میں نے کرنا ہوگا، تو وہ آسان سے آسان تر ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی سر۔ اور لیکن آپ کے ہاں یہ مواد پہلے سے آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو یہ مواد جب آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ اس کو اس طریقے سے اسائنمنٹ کے اندر آپ سوالات کی صورت میں آپ اس کو ترتیب دے کے اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی سر۔ سر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ہر سوال پہ 2 صفحے 3 صفحے لکھنے ہیں سر؟ 3 صفحے لکھ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک سوال پہ نا سر؟ ہاں ہر ایک سوال پہ، یعنی معیاری مواد، ایسا مواد ہو جو آپ کو تھیسس کے لکھنے میں، ریسرچ پروپوزل کے لکھنے میں آپ کو مدد دے، خاص کر مقالے کی جب آخری تشکیل ہوتی ہے اور پھر اس کی تسدید ہوتی ہے، اس کی تجویز ہوتی ہے، تو آپ کو ایم فل پی ایچ ڈی کے مقالے میں یہ سوالات آپ کو یہ فائدہ دیں گے، اور یہ ریکوائرمنٹ یونیورسٹی کی ہے کہ جب یونیورسٹی میں ان چیزوں کو آپ نے اس لیے پریپیئر کرنا ہے، اس میں تساہل سے، غفلت سے یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہوگی، کیونکہ ایک خاص وقت پہ 2 یا 3 دن کے لیے آپ لوگوں کا اسٹوڈنٹ پورٹل اوپن ہوگا، اس اوپن وقت کے دوران آپ لوگوں نے اس کو اپلوڈ کرنا ہوگا، تو 2-3 دن کے اندر ابھی اگلے ہفتے ہوتا ہے یا اس سے اگلے ہفتے ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے وہ پی ایچ ڈی جو یہاں ایم فل کے کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں، فیاض بھائی یا جابر بھائی یا عامر بھائی، آپ لوگوں کو کنوے کریں گے۔ آپ لوگوں کو کنوے کرنے کا کوئی انتظام ہے؟ سلمان عبدالامین جی یونیورسٹی والے آپ جی لوگوں سر ابھی تک تو سر کچھ نہیں ہوا نہیں، مرض فرض کرے جب کوئی اسائنمنٹ وغیرہ ہوں گے یا کوئی ہوں گے یا کیا ہے مڈ ٹرم وغیرہ فائنل ٹرم شیڈیول تو آلریڈی میرے خیال میں آپ لوگوں کو میں نے دیا ہوا ہے، آپ لوگوں کے پاس ہے کہ مڈ ٹرم کب ہے؟ جی سر وہ موبائل پہ وہ میسج کرتے ہیں پہلے سے، وہ سب شیئر کریں۔ جو شیڈیول میں نے آپ کو سمجھایا تھا، میں نے خیال میں سیکشن 2 کو یہ جی جی سر، جس میں عرفان اللہ ہے، عرفان اللہ مجھے سن رہے ہیں؟ حمید اللہ جی سر، میں عمر جاوید بات کر رہا ہوں۔ اچھا غوری ہے؟ ہمارے ساتھ موجود غوری موجود ہے؟ سر آپ کلاس میں سر جی غوری اور عرفان اللہ دونوں سیکشن اے میں ہے، اور یہ جو آپ نے کلاس لی تھی سیکشن بی والوں کو لی تھی۔ شیخ نصیر صاحب بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے شیخ نصیر صاحب؟ جی حضرت وہ آپ سے سر وہ ہم نے گروپ میں شیئر کیے تھے، ہمارے بیٹا ہم نے گروپ میں شیئر کیے تھے۔ ٹھیک ہے جلال تھے جلال بھائی؟ ابھی دوبارہ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے ډاکټر صاحب که تاسو لږ په پښتو کې دغه مطالب د شی په اختصار سره لطف وکړي چې خپې پوه شو. زما مطلب دا چې دا اساینمنت تاسو ته اساینمنت 1 اساینمنت 2 اساینمنت 3 او جی اساینمنت 4 تاسو ته ما درکړل، او په دې درجه کې چې دا کمی کوېسچنې دي سوالات دي دا واچول، دا تاسو په ایم ایس ورډ کې ټایپ کړئ او د مخکې نه ځان سره کېږئ. دا د دې سیمسټر د پاره تاسو مواد یو قسمه تاسو ته ما درکړو پوره شو، تاسو خوف او پریشانی یو قسمه ما ختم کړه، ٹھیک شو؟ ٹھیک شو، جزاک الله خیر، بارک الله. اوس عبدالحمید سلمان غوری ته تاسو ټول جلال وغیرہ ټول او د اوري عرفان الله وغیرہ رحمت شاه که اوس که تاسو اساینمنت شکل راځي یا که تاسو کوېسچن پیپر په شکل راځي، نو تاسو به د دې اخلي چې تاسو مواد پروت وي الریډي، تاسو به صرف آنلاین اپلوډ کوئ. په دې خبر تاسو پوه شئ؟ بالکل جی پوه شئ انشاءالله؟ جی سر سوال یہ ہے کہ اگر جی سر پوه شو سر یو کوېسچن دی بس وای اوکے
جی سر سوال دا و چې موږ خو لکه سملګرو اسایمنټ شروع کړی موږ نه د دې فرست سمستر د پاره تقریبا مکمل شي مو ریسرچ میتھډالوجي د پاره نو اوس تاغه په ځای باندې سر چې تاسو کمنټ 1 موږ لرا کو کوم کوېسچن لکه دا به اسایمنټ کنسیډر کیږي او کنه مخ چې کوم موږ لیکلي دي اپلوډ کولی شي هغه تاسو ته در کولی شي د اسایمنټ په ځای باندې تاسو چې به کوم لیکلي دي هغه لیکلي هغه هم صحیح هغه تاسو لیکلي دي او تیار یو هغه متراولې کوي هغه به د دې سره مرچ هغه په دې کې جی سر ٹھیک شو یس سر او که مشخص باندې ځي نو دا بیا د یو پیج کوي هغه د دو پیج کوي دا سکی چې ټول ولیکي اخو چې مشخص در باندې وي او ثاني ځان ته پیدا کوي که څوک کوئی چې یو پیج لیکل شم څوک کوئی ز دو پیج لیکل شم څوک کوئی ز دو پیج لیکل شم هیڅ مسله نشته یس سر بل سوال ثانک یو سر سر جی سوال دا په باز ملګری وایي کنه کدا موږ کمپوزینګ نشو کولای نو پلاس ولیکو دا به اکسپټیبل وي نو ګوره که په تاسو په لاس ولیکئ نو هغه مقصود به فوت شي تاسو به بیا اپلوډ کوئ څه شي دغه به اپلوډ کوئ به څه به اپلوډ کوئ هغه په پورټل باندې به اپلوډ کوئ څه د کمپوزینګ باندې خو زما دغه د یو پیج درنه 30-40 روپۍ اخلي نو 70 روپۍ شوي هغه پیسې زمانه واخلئ سر مطلب که بعضی کسانو ته پکې مسله ده کنه چې خاص کر که هغوی مطلب دا د پکچر وباسي او پکچر په هغه کې تاسو ایمیل کې اپلوډ کې که تاسو په لاس باندې ولیکئ جی جی دی وایي پکچر ته وباسو اپلوډ به کوي که تاسو بیا پکچر کولای شئ نو بیا ټیک شي هغه په کاغذ باندې ولیکئ پوری مزدار په مارکر باندې هغه بیا ولیکئ دا غي نه پکچر واخلئ ټیک شي هغه اپلوډ لپاره تیار کړئ د اسایمنټ په شکل کې کته تاسو درځي او ماته به هم بیا په ایمیل را لګئ جی جی صحیح شو جزاک الله ٹھیک شو په بیا د نمبر په کې باندې کې بیا دا نه وای زمانه نمبر کمی او زمانه نمبر زیات دي فیل کیږي بس کم نه د فیل کېدو د خوف نه ځان لري کوي فیل کیږي بس کم نه پس کیږي بټول او پس کیږي په دومره نمبر په پس کیږي ان شاء الله که سبا پی ایچ ڈی کې داخله اخلي خود 3 نواخلا 3.1 3.2 3.5 3.6 3.7 3.8 او 3.9 پورې جی پی اے پورې نمبر اغستل د تاسو لپاره ضروری دي کوم چې د پی ایچ ډی کې داخله شوق لري جی جی په دې خبره جزاكم الله ان شاء الله جی ان شاء الله تحقیق المشقت او د تعب شه ده او د مشقت او د تعب پنځ چا واغست کنه د ټولې ژوندۍ په واغست ٹھیک شو اوکے سر صحیح شو تاسو باندې مشقت نه چول تاسو پیسې نه ضایع کول او تاسو نه پریشانی لري کول دا د یو فیکلټي والا استاد کو یم یعنی خو بس څه وو وایو چې د یو د سپروایزر په شکل کې هغه زما اخلاقی فرض دی نو د دې بنیادی مقصد تاسو الحمدلله اردو میں اصول تحقیق چې کوم دی دا تقریبا یو سمستر پورې فما خبره علم نشرح د دې خوف او د پریشانی تاسو بچ کړئ خلاص تاسو په خبر پوښوي جی الحمدلله اوس په اعلی او په معیاري پیمانه باندې کول دا تاسو دی بداري د تاسو د مرګرو د ګروپ په شکل کې یو ځای کیږي او کینی دا به تاسو ته فیدر کې سلمان او عبدالحمید چې کوم دي دا د دوی اخلاقی ذمہ داری ده چې تاسو ته وخی او یو بل سره تاسو شیر کړئ ٹھیک شو یس سر که تاسو یو بل سره شیر کړئ په دې کې تاسو د بخل نه کار وانه خلی نو الله کریم ذات دی الله سره خو دې موږ سره د وکم څو کمه دی و باران راوري کنه او رزق شکر دې چې موږ په لاس کې نه کوي موږ بخل کو عوام بند کړي او به هم ته بند کړي کنه او الله سره هر څه دی موږ له ټکی سر د بازي ملګری وایي چې موږ څنګه دا خبره واضحه نشوه دا بازي ملګری ماشاء الله استعداد لري چې دا اسایمنټ په عربي کې ولیکي کنه نو دا وایي اردو په عربي کې ولیکي دا قابل قبول وي او په عربي کې ولیکي هو کمپوز شي ټیک نو خبرې ټیک په عربي کې بالکل زم زیاتره مرګري په دوه درې چې کوم مرګري زیاتره افغانستان ولا مرګري زیاتره د مدینه منورې راغلي یا د قاهره نه په عربي کې لیکي نو لا خط بالکل خط ټیک شو جزاكم الله خير د مشقت او د تعب نه تخته مکوي تاسو ته نقصان درکې او غیر معمولی نقصان درکې ډیر زیات نقصان درکې سلمان په دې خبره ته پوښوي سر جی یو کوشن یس سر بالکل پوښوم سر بل ما دا چې دا سلور سیمستر نو سر په هغه سلور سیمستر نو په هر سیمستر کې به یو اسایمنټ لیکل وي نه دا خو تاسو د دې الته بیا مزون بدلیږي دا خو د فصل سیمستر د پاره دی په سیکنډ سیمستر کې تاسو مضامین بدلیږي باقي کې اسلامیک اکونومکس شي اشتراک جوړ مضامین وي خدا سلور سیمستر بعض یو وخت د سہولت داده چې دا به
تاسو د پکاريږي دا دوی په مختلفو اوقاتو کې د فرض کړه دوه سم اساینمنټونه غواړي نو دا دوه بس تاسو اساینمنټونه شي او دا دوه سم اساینمنټونه چې کوي دوی میډ ټرم او فائنل ټرم پیپر غواړي نو هغه د لپاره به اپلوډ اوس په دې خبره پوه شئ جی یس سر پوه شئ که پوه نه شئ پوه شم سر بالکل دا خبره موږ دغه شانتي وبو تکړه چې موږ تاسو نه دا پریشانی چې ذهني تور دا یو قسمه تاسو پیپر هم حل شوي د میډ ټرم او د فائنل ټرم او تاسو د اساینمنټونو معاملې زما په کاته کې ختم شو او خبردار چې اوس تاسو وکي او ما ته راولېږئ ان قریب ان شاء الله سر درلی وی میل کو سلمان تاوردل یس سر بالکل اورل عبدالحمید تاوردل جی بالکل او جی بالکل الحمدلله او چې دې کې مرګري غفلت نه کار وانه کړی صحیح ده یو اساینمنټ باندې که یو اساینمنټ وي چې یاره زه چې کوم نو زه په سر ډیرو کې زما د پر سلمان خان نو سلمان خان قابل دی دا به اساینمنټ جوړ کړي نو چې د سلمان خان نومي د خپل زوروي دي چې هغه اساینمنټ شیر کړي د سلمان خان غریبي تی لیدر کړي په تیر سمستر کې شپږ را لګري اساینمنټونه نو اعتزاز حسن د سی آر نومو اعتزاز حسن ټولو د لپاره ثواب اخرت ګټو نو د ټولو لپاره نو ما خدای دې به خوب احسي د اخر کې نوم خو بستا بدل کړی دی که قدان شین شو نو ما د چا نوم احمد او د چا سلیم او د چا ګل خان او په ټولو باندې د اعتزاز الحسن نوم لیکو نو ما که څوک د یو بل عبدالحمید نوم لیکي نو فرض که څوک د عبدالحمید نه یا د سلمان خان نه مدد غواړي نو داسې تکلیف ظالمانو په خیر کې خو د سلمان خان نوم پرې کړی وای که نه په دې خبره پوه شوئ لطیفه ده جی په دې خبره پوه شوئ یس سر پوه شئ بیا اعتزاز ته ما خدای دې بې خوب اسه تاسو پر ثواب یس سر پوه شئ ما په دې خود دا خو ډېر عقلمن خلک دي فاضلات وزارت شیخ الاسلام دي او شیخ الاسلام قدم کړي نو دا نومونه خندانو تا کټ کړی سر دا خو دوی ته چلو خو دي او ټول موږ مفتیان ټول موږ تخصص کوو چاوي د عثماني لپاره او چاوي زه د قرآن چاوي زه د مولانا الرحمن صاحب حسین ټول عزتګان سلمان عبدالحمید په دې خبره پوه شوئ او جی بالکل نو ګروپ جوړ کې دغه څه دی بل مدد وکړي مدد په طریقه په عقل سره وکړي ما ته پته ونه چې دا خو یو اساینمنټ دی شپږ ځای کاپي شوی دی ٹھیک شو صحیح دی او کنه لږ غوته مشقت اختیاروي ښه مشقت صحیح دی او دا خبره حل کوونه دا زما ریکوایرمنټ نه دی دا د یونیورسيټي ریکوایرمنټ دی دا تنبیه هم درته او وارننګ هم درته په سختۍ سره چې دا زمانه بلکې په دې د نفس د ډاکټر مجید صاحب ټلیفون شروع شي بیا د پی ایچ ډي کوارډینیټر ټلیفون شي اوس پی ایچ ډي کوارډینیټر زه نه راتلم او په زور د کور نه راخلم اولاد دې راولم په یخ کمره کې لاندې ناست او تاسو ته لګیم تاسو به عيش کوئ چې بم شي او زه یې کړم سر جی جزاكم الله خير زید بن ریاض پوښي دا ټول څنګه شوې دي 14 ها په دې باندې موږ ته پیجز باندې پیج راځي څنګه جی 14 سوال چې کوېسچن چې 14 جی دا ټول چې کوم موږ ولیکل اساینمنټ پورا پوري جی ها نو په دې چې کوم پیجز کو 28 پیج شو کنه جی ها نو کوم 28 پیج دا خبر څوک لطیف الله کوي یار بن ریاض جی سر لطیف الله مایک هوا طرف ته دی کی مجی دا ټول اساینمنټ فورا پورې دا ټول 14 کوېسچن شو کنه جی ها 14 کوېسچن شو ټیک شو او چې دوه پیج په لیکو 28 پیج شو جی ټیک شو نو الکه 28 پیج دا الکه ضروری دي کنه دونه خو په خامخا لیکو چې 3 پیج بیا 42 سره دي 120 پیج پریویس کې لیکل دي ما په لیکل دي باقاعده مقاله مې په تیاری الحمدلله او په پیل لیکل او دې د پاتې تاسو دا ده که تاسو مخه ناشوي تاسو به حیران شوي خپل استعداد ته خدا بدقسمتي دي چې په خپل بالمشافه یو بلتناسي تاسو ته د خپل پوتنشل بالقوه استعدادات پته نشته تاسو نه کې چې څه قوت د راوخل تاسو باندې په یو هفته کې تاسو باندې 300 پیج لیکل شو نو تاسو پته نشته ٹھیک شو د تاسو بدقسمتي دي چې اوس د حالات داسې پیدا شو پر روان اذکارات بزرګ بیا روان کلاسونه به کېدې شي ان شاء الله دا یخني ختم شي د حالات بیا ازادي بلګه ملا شي نو تاسو دا لازم نو کوي ټیک شو اساینمنټونه جوړ کړئ نو په دې کې بس میډ ټرم او فائنل ټرم تاسو پیپر شي او دا سبب پکې اساینمنټ شي جی فدي خبره او دې مطالعه لپاره چې کوم بوک زموږ معاون او مددگار وي لکه اردو مې کوم ځای مواد واغسته کله کمپیوټر ته واغسته چې کوم ځای واغسته انټرنیټ ته واغسته خو صرف دومره چې بیا پکې خپل الفاظ بدل کړي او خپل کمپوزینګ ایډیټینګ پکې وکړي ځکه د خپل ایډیټینګ کمپوزینګ او سره ټایټل پیج لګول وغیرہ
دا د اصول تحقیق یو حصه ده او په اخر کې وسره دوه درې څلور ریفرنسز هم سره ورکړي دا هغه کس نمبر به زیات شي د 3.5 نه به دغه جی پی زیات شي جی یو کس صرف ورشي ویکیپیډیا ته ورشي د اردو نه هغه نه کاپی او پیسټ کی او یو مردار شی ماته راولېږي نو زه خو به پاس لازمن به پاس کوم هغه به نمبر ورکوم خو یو کس ایډیټینګ کمپوزینګ کړه دی ټایټل پیج په لیکل دی خپل نوم په لیکل دی زما د نوم سره فضیلت الشیخ دکتور حضرت شیخ الاسلام وغیرہ د لیکلي را لیکلي نو ډیفینیټلی هغه به 3.9 نمبر ورکوم 4 نمبر ها جی صحیح دی ته پوښښ کنه او جی نو دا خبر ده نو او چې سوري ماته کاپی پیسټ را لګلی او سلمان خان ولې ساين ټکلی سلمان خان نوم تني کړل نو چې دا بالکل دو به سلمان خان ته سلمان خان عبدالحمید د اساینمنت استاد ته ولګا جی او پوښښ کنه او جی تاسو اساینمنتونه وغیرہ د آینه د پدې کې تاسو مطابق خاري ٹھیک شو بس دا خبره ختمو په دې ځبان دي د ما خو علوم القرآن راوړې خو زمانه مشکله ده خبره ډېرې وشي اوس استل شي زری شو دومره استعداد نشته نو سبب ان شاء الله د علوم القرآن بارکه ان شاء الله په دغه ترتیب باندې څلور اساینمنتونه او په هغه کې کوېسچن برابر کو په مشترکات چې موږ کوم یو سیکشن ته ویلي هغه کې به یو کسوید اساینمنتونو کې به هغه چې موږ ویلو هغه سونه به پکې ور فکس کو جی هغه عرفان الله دغه هغه مرګرو عرفان الله دي او د شیخ نصیر صاحب د کلاس ته زید بن ریاض د کلاس ته دا ویلو او د جلال صاحب د کلاس ته ویلو ان شاء الله نو هغه کې به سبب وکړو ان شاء الله ٹھیک شو ان شاء الله سبا تاسو سر لو فرست ټایم 9:30 بجې ذهني طور تیار اوسئ او که 9:30 بجې زمانه څه ګډوډ وشو نو دغه بیا به د 2 بجو کلاس کې ان شاء الله الله تمزوري د علوم القرآن والا هم دغه شانتي تاسو د سمستر علم د معاملې به تاسو نو دوګیاره کو علم نشرح کوي شیخ نصیر صاحب تاسو کویږي په دې خبره جی بالکل جی پوه شو نو دا مېل د ماسپخین خوا چې وشي نو دا ډېر ښه جی کملګری موافقت تاسو خبره وکړه خو دعا کوم چې خلک د خراب د تیریستي والے نه سر جی که 2 بجې نشي نو ډېر وخت سر جی دکتور صاحب ٹھیک شو 2 بجې والا کلاس بخیره 2 بجې والا کلاس کې به وکړو بالکل جی سر ابډه هغه 2 بجې والا کلاس ان شاء الله د علوم القرآن د انسان بدون مدیر وکړو ټیک شه مدیر صاحب بالکل جی بالکل جزاک الله عرفان الله ابسام صاحب ٹھیک تھا بالکل تھینک یو سنو وخت نظر کې تعلیم دیجیے او ټیک ان شاء الله نو سبا سر او د دې علوم القرآن ولا وکړو د معاملې نو دا څه به موږ وایو چې تاسو د دې سمستر د ایڈوانس ریسرچ میتھډالوجي اصول تحقیق ولا د معاملې مکمل شو په دې باندې خبره تاسو متفق شوي بالکل او سر یس سر بالکل الله رب العزت مزوري سبب ان شاء الله د علوم القرآن بارکه چې کوم دی دا دغه درکو شک تردد دا بدل کو ان شاء الله صحیح ده د دوړو سیکشنونو لپاره صحیح دی ان شاء الله ٹھیک شي او سرجی دا کوم خبر تاسو مونږ ته وکړي چې لکه هغه د پروفیسور ګلزاده صاحب د کنه هغه د شانت مونږ ته علم نشرح نه دی کړی ارسه کنه نو دا شانت مونږ هغه نه ډیماند کول شو چې هغه سرجی په شانت د شرط واضح کی هغه هم د شانت مونږ ته واضح کی کنه دا خبر په شیخ الاسلامانو کې فرق نه دا بس ګور نه غیر وزګر هذا دغه ابن حزم مخي چې ابو حنیفه عبد الرحمن او زاعي مخي محمد ودا ته سره نعمان یونی په کوفه کې د ډېر خبرې کوي تاسو ته هغه په دربار کې د هشام بن عبد الملک سره ناس او رعب دبدبه وي په خارجو باندې بحث کوي او کوفه هغه شام نه لیدل اردن نه لیدل او شي کوچک نه لیدل او په روم او بازنطین نه لیدل او دلته لګیا د خارجو امور باندې او د قیدانو بارکه مسائل لیکي او دا د مستأمن دی او مستأمن دی او خبرې لیکي ودا نو د څه به شپږو نمبرو کې خدای دې پرده وساتي دغه معاملات څه شي او ګلزاده حضرت د لوی عالم فاضل سره دی د په منصوره کې او د جامعه شریفیه نه فارغ دی با کمال انسان دی دغه علم او د حکمت او هغه نکتې زده کوي زمان د سې چټکلې مټکلې او دغه تکنیکی امور زه تکنیکی امور کې خیم ان شاء الله نو د دې کار جزاكم الله خير بارك الله فيكم خجي سبب علوم القرآن ان شاء الله غسكوا ها ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله يسر وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام وبركاته وعليكم السلام ورحمه وعليكم السلام ورجاوید بھائی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم الله د ټولو مننه سلمان بھائی سلمان لاړو غیب شو